حضرت ابوبکر صدیق ته بچي تا خو زما د پلارواله لحاظ وکړه زه دې بچ پرې خودم خو زما د الله په ذات قسمي که زما د تورې لاندې راغلی وي سر به دې خوا پرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بدر غزا کې دی، د بدر جهاد دی، یو خوا مسلمانان دی بل خوا کافر دی. حضرت ابوبکر صدیق د حضور پاک خاص مرګري خوا کې ولاړ دی او د کافرو په صف کې د زوی د عبدالرحمن هغه وخت لا مسلمان نو کافرو. نو په خوا په دې جنگونو کې د عام جنگ نه مخکې یو بل سره مقابله کېده، د کافرو د صف نه به یو راووت او د مسلمانانو د صف نه نو دا به وجنګېدل. نو دا به د لاسو خپو پرزونه نه وي، د تورو غزارونه به یو به خامخا مړ کېده. اوس خو په ټوپک وډزې دي، هر یو ځان بچ کوي، نه دا چې دوه کسه به یو بل ته مقابلې له راووتل، دې کې به یو لازمن مړ کېده، دې کې به یو کس نه بچ کېده. نو د کافرو د طرف نه د حضرت ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن هغه راووته او داسې تورې وړقوله او ټولو مسلمانانو له چیلنج ورکړ. د حضور پاک پورې د نبی علیہ السلام پورې 314 مسلمانان دي سره د پیغمبر مبارک او تورې داسې وړقوله میدان کې ودرېد. وی هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له راوځي، څوک پهلوان ځان ویني چې ما له راوځي، څوک تکړه ځان ویني چې ما له راوځي. دا پلار د زوی اواز پیژني. حضرت ابوبکر صدیق دا आवाज پیژند چې دا خو زما د زوی دی. چانه تپوسو کاله کدا دا عبدالرحمن आवाज دی، وی او دا د زوی عبدالرحمن आवाज دی. بس تورې د تی کې نه راوستا او ورغره وال او आवाज یې ورکوي بچي درالم، بل څوک بنو دې درالم. رسول الله مبارک کلک د مټونه و وی ابوبکر ته بنو دې، بل سړی دی ولوځي خو ته بنو دې. وی دا الله رسول ما پرېږده زه وځم، وینا ته بنوځې. وی ما پرېږده چې زه وځم چې زه نن فرشتو ته او د کائناتو ته وښیمه چې الله زه ستا په مینه کې د خپل ځان او د خپل د بچي نه ورتېر یم. ګورې الله یا به زه مرم اوس دو کې، یا به زه مرم یا به هغه وجدم. نو که زه مړ شوم نو د الله دپاره د خپل سر نه ورتېر یم، او که هغه مې مړ کړ نو د دې فرشتو کائناتو ته ښیم چې د خدای په مینه کې زه د خپل بچي نه ورتېر یم. لیکن حضور پاک هغه پرې نه ښودی، بل سړی دې مخکې شي. بیا وروستو دې خدای مسلمان که د عبدالرحمن. نو چې مسلمان شو نو دې پلار ته وایي حضرت ابوبکر صدیق ته، وی بابا په بدر کې مې د تورې لاندې راغلی وی، ما چې توره اوچته کړه او مې کتل ته وی، وی ما والی وی خو بس چې ته وی ما وی خو دا خو مې پلار دی نو بچ مې کړی، ګنې که بل سړی وی ما به دې سر والی. حضرت ابوبکر صدیق ته بچې تا خو زما د پلاروالی لحاظ وکړه زه دې بچ پرې ښودم، خو زما دې د الله په ذات قسمي که زما د تورې لاندې راغلی وي سر به دې خوا پروت. دا د الله مینه ده. خدای سره چې د چا مینه وي ابه نه په ځاني نه په مال به وي، ابه د الله دپاره هر شی قربانوي. چې یو خوا خدای راشي او بل خوا دنیا راشي ابه الله لی دنیا بنالي.